یو فدیه فاتې ده او صدقة الفطر وغیره یو دوه مسایل فاتې دي خو دا صدقة الفطر جوړ د خلکو باندې لږه کیسه داسې ده چې خلک بار بار تپوسونه کوي نو دا به دې ګډوان دي ووایو فدیه سې باندې پکار وخوځه دا به دې ووایو نو بیا به دې پسې ورشي چې چا سره کور کې زیاتي سامان یو چې د تجارت لپاره یو د زکات لپاره مالي د زکات مال چې کوي چې هغه د تجارت وي یا سره وي سپید وي دغه باندې زکات لازمي یو داسې مال وي چې باغې زکات نه لازمي لکه په کور کې زیاتې بسترې پرتې دي زیاتې جوړې پرتې دي دا د تجارت نه وي هسې د ضرورت نه زیات پرتې دي نو په دې زکات نه واجبېږي خو د زکات منع پرې راځي که د چا په کور کې دومره مال وي چې د 250 برابر وي او دا د ضرورت نه زیات سامان وي نو دا مانع زکات دی لکه شانتې صدقې فطر به ورکوي او اخیستې نه شي چا کله ریډیو وي ټي وي وغیره څومره چې خرافات دي د دې هر څه چې راغونډ کړي نو ورسره پیسې نشته خو چې دغه خرافات راغونډ کړي دا 250 برابر داسې سرسایه به ورکوي چا سره دا شان کالي مالي وغیره نه وي او د کور جامې ورکړه د 3 جوړو نه زیاتې پرتې وي د خلکو زیاتې د موږ سره یو ملګری دی کراچۍ ته دغه په داسې ورته تفسیر هغه 10 که 12 جوړې ځان سره وړل 10 که 12 جوړې وړلې او وی 15 سپور د چا داسې خلک چې مختلف لغوي د چا داسې زیاتې جامې وي زیاتې بسترې وي چې بغیر د استعمال پرتې عام طور پر زموږ په دې ټولو کې خدا خو سره باسي مسله بیان زیاتې دي دا چې د 250 درسي بیا د سرسایه واجبي د وړوکي اختر پر ورځ باندې چې څنګه صبح صادق یعنی دا د اختر باندې د سار باندې مثال تمانځم چې کله دا باندې وي اختر وځي د سار باندې وي د مانځه بد باندې صدقې فطر لازم صحیح شو دا بچی دا صدقې فطر بد باندې لازم شي دا به ورکړي د خپل نابالغ اولاد ته طرفه او د خپل ځان ته طرفه هر چې بالغ اولاد دي د اختیار دی کول کې دای ته طرفه خبره ده لکه شان خپل ځای طرفه چې ورته ټول ژوندۍ وکړ کړی او کې دای ته طرفه خبره ده نو ورته اختیار دی کچا د دې نه مال دا روان دی ورته پیسې روان دی ورته نو خبره ده سکم وسیره راځي یا سکم د صدقه وکي روپیا سکم راځي وغیرہ خو علما دا خبره کوي چې بس احتیاطاً تاسو په باندې وکي دا یو د اختر د سات چې کوم د نوز وی دالې د باغ په ډایرکټونه کیږي نه دا خبره ده چې په د باغ ټیکنالوژي او یو بل خبره پکې لازمي ده چې څومره ډېر وخت داوان پکې نشته چې کم دی ورته نقصان عام طور نن سبا 140 و 150 ریټ چلیږي د خبره چې څومره د پکې خبر کړو خبره ورنه چې چا اوس کېږي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې غنم کم غنم چې دا پیسې په مردا د امت اسانه ده په غنم ورنه چې چا اوسې هغه د کجوري ورکی کشمش ورکی بس اوس که یو کس دا ټولې پیسې یو کس ته ورکړي هم صحیح چې دومره زیات وي چې هغه یعنې هغه پکې خپله د سرسایي بیا خاوند شي 250 برابر شي هغه باندې خپله سرسایي لازم شي دومره دې نه ورکړي د هغې نه دې لږې معمولي کوي سل دې پکې کوي بس او که یو کس چې دې ځان ځانه بندګانو له ورکړي نو دا هم صحیح ده کوشش دا پکار دی چې دونه یې د داسې نه چې 10 روپۍ ته پسې ګرځوي 10 روپۍ پسې ګرځوي 10 روپۍ د سلو په خلکو جوړوي نه هسې وکړه چې څه خو بې د چا وشي که څه خو وشي که اچھا دا ګناه کارم کوي چې نسوار خو بېوالي که سرسایه کې کېدی شي سرسایه کې کم که د یو کس سرسایه 2 غریبانانو له ورکړي یا 3 نو دا هم خیر دی او که د ډېرو کسانو سرسایه دې راواغست او یو فقیر له دې ورکړله دا هم خیر دی خو د یو کس ته دومره سرسایه مه ورکوه چې هغه پرې نصاب ته ورسي او که چا ورکړي نو غاړه یې خلاصه شوه خو دومره په یو ځل چا سره شته هم نه او که چا ورکړي نو مطلوب کار یې دغې معمولي وکړه که چا د یو کس ډېرو له ورکړو
سرسایه به چا ته ورکوي چې څوک زکات اخیستی شي نو هغوی له به یې ورکوي بال بچ د خپله سرسایه نشي ورکولی او مور پلار ته نشي ورکولی دغه شان زکات هم خپل مور او پلار او خپل بال بچ ته نشي ورکوي اصول او فروع یې نشي ورکولی بس او نور رشته دار که غریبانان دي نو هغوی ته یې ورکولی شي لکه رور خور ترور ماما تره وراره خوریي وغیره چې څومره نږدې رشته وي او غریبانان دي خو چې خبره نه وي او بلان دي نه وي هغوی ټولې ته ورکولی شي الله رب العزت توفیق راکړي ښه خبره دا ده مدد دوی چې 140 کم از کم یا 150 چې دا سړی ورکړي لاندې نه راځي